د مور د حرم نه وروسته 3 غیږې ورکولی شي. یوه د مور غیږ چې کله بلوغت ته ورسي بیا د ریاست غیږ له راشي بنیادي انساني حقوق دغه ذمهواري چې ولې ورکړي. دریم اخري غیږ چې کوم دغه د قبر څلور طرف ته خاوره ده. نږدې او لنډه خبره دا ده د مور د غیږ نه ماشومان هم رانه مړه کړه. د مور د غیږ نه فارغ د ده په غیږ کې چې کوم دی هغه هم رانه مړه کړه. دا ریاست د یوه فیصله وکړي یوه د ده غیږ زما لپاره شته او که نشته بس. یا به ترې برملا انکار وکړي چې نشته، برملا انکار به ترې وکړي زما د وسم ده، بیا به ګورم ابدې ځکه پروت یم که چا وژلم او که ورسره باندې کول. یا به منع عن تحفظ راکړي. خو دا واورئ دا چې څه کوم زه اول به ځان یاد کړم یا بل څه کوي دلته نو په دې طریقه باندې تعالی من نه کړ. د دې دپاره موږ دلته راشي او تقریرونه وکړو. څه به ده د دې دپاره یو مضبوط لایحه عمل جوړول غواړي. هکې قومي مشران د هر سیاسي پارټي یو دوه نمایندګان او هر هغه فیصله چې دننه دی وکړي بیا یې قوم له راوړي چې دا فیصله د قومه تا ته منظوره ده، قوم یې منظوره ده، بیا په هغه باندې مخکې قدمونه اړي. زما د بصیرت مطابق، زما د علم مطابق تر څو پورې چې یو اواز شوی نه یو منزل دی نه ټاکلی چې دې ته رسېدل دي تر هغه پورې به دقه شان مرم، دقه شان به ښخېږم. دوه کسان به دلته راځي په ما به هر څه کوي چې څه دی دی مخفي هغه راباندې کوي. زما ذاتي رای دا ده د هرې پارټۍ 2 یا 3 نمایندګان چې څومره زموږ مشران مناسب ګڼي او قومي مشران دي یو ځای وټاکي، اوس ته یې وټاکي، هلته دې راټول شي. بیا به بل ځای د دې غم د کور نه لږ لرې موږ وټاکو یا سټیډیم یا ښار یا بل ځای، هلته به راټول شو. دننه به دوی یو لایحه عمل طی کړی هغه د قوم په مخ کې کېږدي. که دا قوم پرې رضا و هغه باندې به مخکې لار وباسو قدم بالو. که قوم پرې نارضا و قوم به یو بل لایحه عمل راکړي، هلته به لږ انتظامات هم یو آس به هم رسي او بیا به په هغه باندې یوه فیصله وکړو. داسې م خوښه ده؟ بالکل.